د پاکستان فوج حکومت ته ویلي چې په ملک کې د ازادۍ د اظهار په نوم روانه پروپاګاندا دروغ او غیر اخلاقی موادو د مخنیوي لپاره د سخت قوانین جوړ کړل شي او عمل دې په وکړل شي. د پاکستان د فوج د کور کمانډرانو په غونډه کې ویل شوی چې پرستو کې په پایتخت اسلام آباد کې د فوج په ځای کېدو باندې د بدنیتۍ په اساس منفي پروپاګاندا شوی. فوج پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. د کور کمانډرانو غونډه پرون په 5 دسمبر د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ جیچکو کې شوې ده. ویل شوی چې د وړاندې نه پلان شوی منصوبه او پروپاګاندا د ځینې سیاسي عناصر لخوا شوی. د پاکستان د ولس او فوج ترمنځ د خلا جوړولو د یو ناوړه ډیزاین د تسلسل عکاسي ده. دا خاصه چې د بهرنو لوبغاړو په مرسته کیږي کله به کامیابی نشي. د کور کمانډرانو غونډه په داسې وخت کې شوی چې د نومبر په 28مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اسلام آباد کې احتجاج شوی. احتجاج کوونکو په لارو کې خندان لري کړي او ډیچوک ته رسیدلی. په دغه مخال اسلام آباد کې د پولیس او رنجر ځواک سره پوج هم په ځای کړل شوی وو. حکومت د تحریک انصاف په احتجاج تور لګولي چې یو گاډي پر رنجرز عسكر ورخېجولي. د ایپسی او پولیس خلکار د احتجاج کوونکو سره په تیښتو کې وجل شوی او په اسلام آباد حمله ورته ویلي او بیا د احتجاج په ضد د شپې عملیات شوی. د احتجاج مشري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیامین ګنداپور او د عمران خان مرمن بشرا بیبي کوله. د کور کمانډرانو په غونډه کې ویل شوی چې سیاسي او جعلي خبرونو خورونکو په ګوته کول او د قانون منګلو تر واستو ته ضرورت لري. فوج ویلي چې غونډه کې د ملکی امنیت اخوال وړاندې کړل شوی او د افغانستان د خوري څخه پاکستان کې ترهګرۍ په اړه بیا اندېښنه تکرار کړل شوی ده. زیاته کړل شوی چې په غونډه کې ترهګرۍ د مخنیوي د کاروایانو تزیه شوی او د بیل ای مجید بریګیډ په ګډون بلوچستان صوبه کې د فعالو ترهګرو په ضد عملیاتو ته د توجه ورکولو ویل شوی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400